چې ته په دا باندې نه خفه کېږې چې تو اووز یا تو چې کوم چال چلند دی تو سټایل د اپ کې مراشي تر ولې به کوم مخته په شروشي یا به څه شي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولې کتین کې ته د شکر رسول دی طرف نه السلام علیکم. قدرمنه دغه شزا چې دوه د الله تعالی یو داسې تخلیق ته چې علامه اقبال دغه په باره شه باقاعده یو فکره ویلی دو چې وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ او دا بالکل یو حقیقت ته چې د کائنات چې کوم تصویر د پداشه د شزا یو داسې کردار لري لکه هغه ته چې رنګ ورکړي تصویر ته چې رنګ ورکړي لکه شزا چې دو دغه نو ډاوټ په داسې هیڅ شک نشته چې دا د کائنات کښلوله ده. لکه مثال کے طور پر یو کیر شی چې ته نظر په وچوي یو کیر په میر باندې سم رکشولاوي بیغه نه بعد په خويند باندې سم رکشولاوي بیغه نه بعد چې کیر ته یو بل شزار گاډه شي پني کو خو باندې مطلب دغه ته وایف ویلا شي یا کیر ولاو تا ویلا شي نو هغه باندې هغه کیر سم رکشولا شي او کمپلیټ شي. خو به هر حال دغه برعکس به کله کله دغه شزه په ذات شي زنه شزه داسې روخي شي چې مطلب د هغه ډېر بدترین شزه یو شرمای لکه اس فرض کا وطن چې شولیږي یا د شزه په کردار سره شولیږي چې بدرنګي یا د شزه په کردار سره بدرنګي دغه شزه مطلب د چې کله کې ماتی شي به غنه بی عائشہ جوړه شي به غنه بی فاطمه جوړه شي به غنه حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها جوړه شي به غنه رابعه بصریه جوړیدای شي د فرعون په کیر شي بی آسیا نه جوړیدای شي دا هغه قیمتي شزه دي چې هغه زونیا پیژندله د خپل قدر او عزت یې پیژندله د او خپل وقار یې پیژندله د جزا الله پاک ته شي د پوره پایدو کړی یو زوی ته شي کوم خو دغه شزه چې بکله ونه پیژني چې زه ته شي د پوره پایدو یو زوی ته شي کوم او هغه در په در شي بیا د شزه چې کوم وقار ده د شزه چې کوم عزت ده د شزه چې کوم کښلوله ده هغه په حیا شه ده مش وی چې شزه چې دی هغه کښلې دي شزه و کښلې وي د شزه ذات و کښلاوي خو شزه چې کوم کښلوله ده هغه د پوره معیار الله پاک د اشاره چې دو چې سمره په حیا شوي او سمره پټوي سمره با کردار وي به دو چې کومه د کښلې لیدا شي او د دې کښلوله برقرار وي د دې په کښلولې شوی اضافه کیږي خو دغه شزه چې بکله د حرکتینه شریک او چې د توسه په سایډ شه مو سره ویني نو بیا بس الله پاک نه بیا فضل سره غوړي په دا چې دمره به حیايي بیا د یو وطن د کلچر ته مذاق وړاو کوي د یو وطن د ټول ثقافت ته مذاق وړاو کوي چې هغه برکا د چې کیمه په سر کړی دوی یا تو ته چې دمره آزاد خیالي خوان درګي تو ته چې دمره بار وتل خوان درګي به خو چیرې بار شهر ته او توزه یا فرض کا چې ته بانی شه بار روزه یا به کم از کم د بانی چې کیم ثقافت ته هغه ما بدنام کوا برکا سب داسې فرضي شای به تو د پرنه د برکا سایډ تک شړتا وا خپل ته روزه چې ته په دا باندې نه خپه کېږي چې تو اووز یا تو چې کیم چال چلند دی تو سټایل د اپ کیمرا شه تر ولې به کوم مخته په شروشي یا به څه شي وي بیا په ابنده مطلب د چې کمنټی نه وته کېږي چې یار لوکینګ نایس او ډېر خوان یو زبردست زه دغه کمنټ ول نه دا پښتنه کوم چې بیا د بده مافي کچره تو خیر لیر داسې په ګورکاشه غډې جی او دا چال چلانی وی هغه توا به تو ولي کې چې زبردست او ډېر خوان یو گو ویری نایس هغه توا به تو ولي کې پردی خیر لیر چې دوی هغه چې بار روزي باز به ویری نایس او د تو ولا چې کیما دوه هغه د پکیر شنوستای نو په دا باندې زه د خپل ټول ماحول ته ډېر په فکر یم چې باندې دا خیر څه کېږي او څه کیم طرف ته دغه ماحول روان ده د بانی خو ډېر د غیرت او د عزت نه ډک ماحول موته دغه ویډیو مو جوړول نه خو زه مجبور په داشنه چې د ګجراواله نه خدایشته یو کاس ټلیفون وکړو او په ګجراواله شه دوه ویل چې زه هم مزدورکار سړی یم مزدورا کوم خو وی چې یو چیرې د خستول یو کاسو اغوانای یو کاسو به هغه وی چې موبایل ور پښه راوړي چې توسه خدای ډېر غوره وایي چې باندې ډېر د پردې وطن دا او ډېر په حیا وطن دا او دای نه دی توسه باندې سی شزه دي داسې روډې تر وتلې دی او په برکاشه ګډې شي او دا بیا ویلی چې بیا زه غلم
بیا هغه ویډیو د کلیپونه چې تاسو وینئ دا مو ته هغه کس روله شلو هغه کس مو سره شیر کړل بیا وویل چې د خدای د پوره په دا باندې چیرې یو پروګرام وکړي چې کم از کم دغه کسونه لیش کې معنی شي او کا معنی کې شي نه چې کوم پلارینه دی وړینه دی ترینه دی هغه ته د خدای سره څه حیا ور واسطه لګو چې هغه په دا باندې څه اکشن واخلي په دا چې حکومت په دا څه سکور دا یا مو ته په دا څه سکور دا د هر سړی خپل یو زندگی دو چې دای کا برکا په سړی او کنه په سړی په دغه باندې شزدا سه شزوینه چې اب غیر برکې نه په نکاب شر وتلی یا مخ یا کله کله رامندوي سیکور کتایا نشي سیکور لاندې دا نشي په دا چې هغه کا په پردا نه ویا خو خپل یو وکاري برقرار وي او اوی میجولا په برکې روزي او په برکاشه چې ته گاډېږي به خو زه ګرام نه یم چې زه ته مو شته ته ودرېږم بل طرف ته یو بل تصویر چلېږي په سوشل میډیا باندې نن سبا چې دوی غریبې ښځې دي په پارټي چوک شوي لوړې دي او د رامبېلې علمني خرڅوي او دغه سره زه چونکې ډېر پهله میلاو شوم خو دا پته نشته چې هغه ښځې وي یا بدلې وي خو په دغه ځای چې یوه ښځه وي لوړه وه بیا زه ډېر تقریبا د کول یو نیم پهله ورسره میلاو شوم خو بیا هغې دغه نه انکار یې وکړه چې یاره ویډیو مو نه ما جوړوه به هر حال به زه ځکه زه نه مانع شلم خو ایس هغه خبره مو په دا وجه راوخیستله چې ګوره دواړې ښځې دي او دواړې په برکېشه یا دي او یوه په برکېشه کې هم حرکت نه کوي او بله په برکېشه د خپل غریبت د وجې نه لګیا دو مزدورا کوي به هر حال په دا باندې زه وایم چې میش قوم ته سوچ پچار ده او داسې یو حکمت عملي پچار دو چې دا نمونه شی نه میشتو سے بان کو او د بانې چې کوم دغه باحیا او با پرده ماحول ده چې هغه برقرار وساتل شي تاسو ډېره مهرباني والسلام